السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کتونکي څرنګه یاستئ؟ امید دی چې په خیر او عافیت سره وي. الله تعالی دا تاسو په خیر او عافیت سره وسو. الحمدلله بفضله تعالی الله پاک په خیر او عافیت سره رضا تیر کړله. الله دا وکړو چې پاشي مشکیم نیک اعمالونه کړی دي. الله دې په خپل دربار چې قبول او منظور کو اور د میش کامې کوتاه د الله پاک معاف. رضا تیر شوله د برکات میاشت وا ویس میش د الله د رسنه بیا هنه یخلص د الله د رسنه مراد شریعت دی چې د شریعت نه میجه بیا هنه یخلص د شریعت احکامات د میش سره زندگی سره نور هر دریم په څه وخت نه بعد ان شاء الله د قربانی وخت تر دریمی د ستری د وخت ورسی پاشه قربانی کول دي. نن تاسو په مخشه د قربانی فضایل اور د قربانی چې کوم خلق نه کوي یخ په براشه د حضور صلی الله علیه وسلم وعید یعنی دمکه بیانیږي. محترم ارویدین کې حضور صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړه په هجرت نه بعد په مدینه شه کله ها داسې وخت نه پیروغی چې د قربانی نه وکړي یعنی مطلب لګاتار هغه قربانی د کوله. دغه نه مطلب دا شو چې کوم اعمال حضور صلی الله علیه وسلم همیشه کړی وي یعنی کله ها پریش نه وي دغه نه مراد شو بیا واجب امیش د پورا دا اعمال په میش باندې واجب شو. په دغه رنګ چې کوم خلق د صاحب استطاعت وي یعنی صاحب نصاب وي صاحب نصاب ان شاء الله پر روتین کې ویډیو شه تاسو بیانېږي چې صاحب نصاب څه ته ویل کیږي کوم سړی ته ویل کیږي مطلب مالدار سړی چې وي یک د پورا قربانی پابندې واجب دي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم خلق قربانی نه کوي عادت د میش عیدګاه ته نه درېمي. عیدګاه مطلب یعنی چې کوم دوی شه د مسلمانانو عید کیږي د عید المنز کیږي پاشه دا دایدا وته نر درېمي ویلې چې دا د الله پاک یو درغه حکم هغه د پیرانه کا یخ په وجه سره درغه دمکه د تملاو شو. محترم ارویدین کې دا هر سړی په ذهن شو وسوتستای چې کله ها یو غټ محترم سړی د خپل کور نه دای وشړی او یا پلوري وشړی یا یې ورور وشړی یا تر تربیر چې کیم سړی داسې وي هم نو ته وایي چې ته د مو په کور باندې باندې مو کور ته مر درېمه او دا د پورا یو غټه دمکې وي یو غټ ازمایش وي غټ مصیبات وي چې په د پسار باندې دا وچیږي او په دانا غټ کیما عمل دی چې حضور صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین وته د دوړې جهان سردار دا خبره وکړو چې دا سړی د میز عیدګاه ته نر درېمي دا ډیره انتهایی غټه دمکې دو اور انتهایی د افسوس خبره دو چې پیغمبر د خپل عیدګاه نه یو مسلمان سړی باندې کو پابند. محترم ارویدین کې دا خو یګه خلک په براشه حدیث چې چا قربانی نه وکړي یعنی چې استطاعت و دای مالدار و او د قربانی نه وکړله ویس د حضور صلی الله علیه وسلم تقریبا دا عادت و چې وعید سره خوشخبری به بیانولې. حضور صلی الله علیه وسلم یګه په خلک په براشه یعنی چې کوم خلک قربانی کوي یخ په براشه فضایل هم بیان کړي دي. یو حدیث دی حضرت زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې قربانی کول پستری د من قربانی کول دا د توسه پلور یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. صحابه پښتنه دنه وکړه چې ای پیغمبره په داسې د میش د پورا څه نه کېدو. پیغمبر وته فرمایل چې د میش د پورا په دغه دانه کې دي چې د جناور یعنی کیم جناور چې قربان شي د عید پر باندې قربان شي هغه د هر وشته په بدله باندې ودته یوانه کې ملاوي شي. او بیا لکه عام سړی په ځین چې دا یوسفول درېمي چې آیا کچېره میج وی په میج باندې خو ډېر غاوي خلی وي آیا دغه په بدله شو همیشته نیکه ملاوي کنه. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د میج یا ماش باندې چې کیمه خلی وي یخ په بدله شه هان دره نیکه ورته ملاویږي چې څومره پابندې خلی وي. محترم ارویدین کې قیامت پر یو داسې وخت هم په یو سړی باندې داسې وخت هر درېمي چې دته یو وي نیکه ضرورت وي او دا یو لوړ شي خپل کور ولته خپل تر تربیر خپل ونه ته لوړ شي سول سیناتو ورته وکړي چې یک یوانه کې روکستای زه په دا یوانه کې باندې جنت ته درېمه او دا یو خپل پردای هر سړی به وشړی وته چې نه 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 ویس میش خپل په خطر شي چې میش خپل جهنم ته نشي لوړ تو ته میش څنګه د یوانه کې درکی. محترم ارویدین کې چې د جناور باندې چې څومره غټه
بېشماره خلي دي یک بېشماره خلي په بدله شي په هر خلي په بدله شي تو ته یوه نیکۍ درکوي نر په خپل مردګونه شي په خپل پردي شي په خپل مسلمون شي چې کوم ایمان ولا خلق تای پاشه قرباني وکستای روترین کای واخ یغه پورا زون ټرین کستای کم سے کم کا لش کی ها سړای پیسې بچات کو درکه یعنی 100 روپیه یا چې څوک زیاته آمدن ولادي هغه 200 یا 500 روپیه بچات کو او د عیدت 10 وخت روشي چې عید پر روشي د روپیه ته بچات کړي وي جمع کړي وي په باندې دای قرباني وکړو ان شاء الله د تو دا ټول نه کې ملاوي شي حضور صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث هدی چې د قرباني پریز باندې یعنی د ستري د پریز باندې چې کوم غټ محبوب عمل دی په ټول عملینو نه محبوب عمل هغه الله پاک تکیم دی قرباني کول دي او د جناور یعنی چې کوم جناور حلال شي یږي یو کتره مزکاته تلل نه اولی الله تقبل او منظور شي نه دا انتهایی غټ فضیلتونه دي الله دا داس وکړو چې میسته د په ذهن شروالي او په زړه شي دا خبره د اسلام ولا په زړه شي کښینی چې میږ مخ شي خلک ته بیانوي په خپل ځون شه دروالی محترم ارویدین کې حدیثونه تصور بدل داغه مخ شه خلک ته شیر کې دا صرف دا خبره نه ده چې دا د مو خبره ده بلکې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي بلغوا عني ولو آیه چې د مو طرفه خلک ته بیان کې کا چیرې کا یو خبره ها چیرې وي دا خو دوه درې حدیثونه بیان شول دا د میږ د پورا د مخ شه خلک ته چې شیر کې صدقه ذریعہ هدو او همیشه چې تاسو په وجه سره کچېرې یک وسړی قرباني وکړله او تاسو ته پیرا ساو پاشي ملاويږي الله دا وکړو چې تاسو په خیر او عافیت سره الله پاک وسوتي هم خامشه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته